ډیرو معزز او محترمو مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به یې الله جل شانه مو همیشه دپاره خوشحاله او باد تر و تازه او کامیاب لره. الله تعالی دې ستاسو د کورونو ټولو مسافرو ته ډېرې خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه ورکړي. الله تعالی دې په خیر او عافیت سره کورونو ته راوستلی کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو عزتمندو مسلمانانو، نن چې زمونږه کومه وظیفه ده هغه د لا حول ولا قوة الا بالله. د دې وظیفه ده او دې وظیفې سره الله تعالی بېشماره حاجتونه پوره کوي او داسې حاجتونه پوره کوي چې بیا به نه چاته محتاجه کیږي او نه به چاته دې ضرورت راځي. او قسمه قسم حاجاتو دپاره دا وظیفه انتهایی مؤثر او انتهایی زر اثر لرونکې وظیفه ده. لہذا که د چا د کاروبار مسله وي او کاروبار نه روانېږي، دا وظیفه دې وکړي. یو زنانه ته ما دا وظیفه ورکړې وه، ما دا وظیفه ته کوه. هغې زنانه دا وظیفه یاره تقریبا 15 ورځې وکړه او ما ته بیا میسج وکړو چې مولانا صاحبو زمونږ په چا باندې یعنی قرض او یو کس رانه پیسې نیولې وي او خاوند مې انتهایی پریشان حاله و او داسې د دماغو بیماري ورته لګېدلې وه چې هغه انتهایی نه ټیکېدو او خفګان کې به پروت و، نه چای روټۍ هېڅ قسمه څه به یې نه کول. لہذا تاسې کله دا وظیفه موږ ته راکړه، ما دا وظیفه شروع کړه پوره توجه یقین دهان سره، نو وی زمونږ 50 لکه روپۍ قرض الله تعالی راویستو او هغه د حکومتي پیسې وي، یعنی هغه پیسې په حکومت باندې قرض وي نو هغه اکثر ډوبې پیسې وي، د هغې هېڅ پته نه لګي چې راووځي او که نه. لیکن په دې وظیفې طاقت سره الله تعالی د هغې حاجت پوره کو. اوس که تاسو غواړئ چې الله تعالی زمونږ قرض ختم کړي، الله تعالی زمونږ پریشانی ختمه کړي، الله تعالی زمونږ په کور کې داسې مصیبتونه دي، آفتونه دي، بیماری دي، پریشان حاله دي، جګړې دي، جادو دی، جنات یا هر قسم بلا وفت چې دی، د هغې دپاره انتهایی طاقتوره وظیفه دا ده. دا تاسو انشاءالله العزیز وکئ. وظیفې کې 2-3 خبرې دي. دا خبرې اول تاسو واورئ. دا وظیفه به پوره یقین او توجه او دهان سره کوئ، نو پکې چا سره خبرې کوئ، دا پکې شرط دی. نه به دا وظیفه بې اودسه کوئ، دا خبره هم پکې شرط دی. لہذا په 3 ورځو کې دننه به الله تعالی ستاسو حاجت او مقصد ضرورت پوره کوي. که چېرې په 3 ورځو کې پوره نه شو نو خفګان خبره نه ده. الله تعالی د انسان مصلحت ته ګوري، الله تعالی د انسان ضرورت ته ګوري، د هغې مطابق سره فیصله فرمای. یا الله تعالی د انسان هغې ژوند ته ګوري، مطلب دا چې الله تعالی باندې موږ څنګه ګمان کوو که نه، نو هغه رنګ الله تعالی فیصلې په موږ راځي. اوس که موږ وایو چې 3 ورځو کې به زموږ حاجت څنګه پوره کیږي او موږ خو دونه وظیفې وکړې او 3 ورځو کې به زما حاجت څه ویمه که پوره شي، په شک او شبهات کې دا وظیفه کول، نو مسلمانان وروڼو بیا به ستاسو حاجت الله تعالی نه پوره کوي. انشاءالله پوره یقین توجه سره او دهان سره به کوو او دس کې به کوو، خبرې به هیڅ قسم د هیڅ چا سره په دې وظیفې دوران کې نه کوو. راځئ وظیفې سیټ ته ځو چې وظیفه به څو ورځې کوو او څرنګې ترتیب سره به کوو. نو څنګه چې ما مخکې عرض کو، دا وظیفه به تاسو 1500 پیرې روزانه وای. هغې وخت کې به وای کم وخت کې چې یعنی تاسو تنګۍ نه پریشانه کوي دی نه، ماشومان وده وي، د کور کارونه دې ختم کړي وي، یا نارینه بهر نه راشي او کارونه ختم کړي وي، نو هغوی به دغه وظیفه دغه ټایم کې کوي. مطلب دا چې څوک هیڅ قسمه خبرې پکې چا سره نه کوئ. 1500 پیرې روزانه لا حول ولا قوة الا بالله. مخکې وروسته تیز سل وارې درود شریف، چې هر درود شریف وي خو درود شریف به هم 100 پیرې وي او 10 کې به هم کې او خبرې به هم چا سره نه کې او منځ کې به لا حول ولا قوة الا بالله 1500 پیرې وي. صحیح شوه. دا به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ، ځکه دغه وخت کې ټول خلک اوده وي. هر کله چې دا وظیفه تاسو وکړه، د هغې نه پس په 2 رکعتې صلات حاجت مونځ کوئ. عام طور چې تاسو څنګه 2 رکعته نفل کوئ، صلات حاجت مونږ نه پس به ته د رب په دربار کې خپل لاسونه اوچت کړي او دې الفاظو سره به دعا غواړئ: یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم. دا به چې ته څوک راته ویلی شي په ژړا او په درد سره او د زړه د درد نه به دا اواز راوباسي چې زړه او ژبه د یو ځای وي او دماغ د یو ځای وي، ښه، چې دا 3 څیزونه پوره توجه او دهان سره وي چې یا ارحم الراحمین. الله
ته په ما رحم وکړې، زه ډېر کمزوری بنده یم، ستا ګناهګار بنده یم الله ستا، خو زما ستا در نه علاوه بل در نشته الله، ستا د ذات نه علاوه بل زما اله نشته چې هغه ته زه لاسونه پورته کړم. یا ربه ته په خپل قدرت سره او طاقت سره زما دا حاجت او مسله پوره کړي. انشاءالله العزیز یو ورځ وظیفه وکئ، که یو ورځ کې حاجت پوره نه شو په 2مه شپه یې وکئ، په 3مه شپه یې وکئ، که په 3 شپو کې هم پوره نه شو نو بیا خپل یقین کامل کئ او تر 140 ورځو پورې پوره توجه او پوره دهان سره د هر قسم حاجت او مقصد دپاره دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز وکئ. انشاءالله تاسو ته ګارنټي درکوم چې د رب نه مې دومره امید شته 100% چې ستاسو حاجت په انشاءالله په دې 140 ورځو کې دننه الله تعالی پوره کوي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. مسلمانانو وظیفې مه پرېږدئ، د الله در مه پرېږدئ، د الله در ډېر وسیع دی، د الله تعالی رحمت ډېر وسیع دی. که انسان ډېر هم ګناهګار شي خو بیا هم درته پکار دی چې د الله تعالی در او د الله تعالی دربار نه پرېږدي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. جزاک الله خیر، احسن الجزا.